الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال. د اسلامی تاریخ نکال رومبه میاش محرم شروع شوی دی او ما تیر جمعه تاسو ته د اسلامی تاریخ متعلق سو تفصیل کړو. دا میاش چې دا کم د محرم میاش وته وای زمون پښتانه وته دا شورې میاش وای. دا شورې میاش وته په دې نسبت وای چې د کی او ورځ دا غیر وزن عاشوره دا هغه ته لسمر ورځ د دې میاش وای. نو عربی کې محرم وی او مونږ ورته عاشوره وایو. او دې ته اشهر حرم د عزت میاشتې د احترام میاشتې چې کوم قرآن شریف کې ذکر راغلی دی او احادیثو کې نبی علیہ السلام عزت کوي نو یو پکې دا میاشت محرم. د جاہلیت په زمانہ کې د نبی علیہ السلام دراتلو نه مخکې به خلکو د دې میاشتې ډېر احترام کوو، عزت او قدر به یې کوو. په دې میاشت کې به جنګونه نه کول، ډاکې به یې نه کولې، قتلونه به یې نه کول. او چې دا میاشت به داخله شو نو هغوی به وی باس د غشو نه به یې اوسپنې وویستې، د نیزو نه به هغه اوسپنې وویستلې، او که د پلار دشمن به هم چاله په مخه ورغې نو غږ به یې ورته نه کو، جنګونه به یې بند کړل. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. نو د اسلام نه پسم الله دې میاشتو له هغه احترام او تعظیم ورکړه چې د اسلام نه مخکې و. خو بهر کې دې میاشت کې دا چې کومه ورځ ده عاشورا د دې میاشتې څه فضیلت دی، دې کې څه شوي دي او موږ به په دې ورځ کې څه کوو او دا عاشوره ورته ولې وایي د دې متعلق بیان درته کوم. بعضې علما وایي چې عاشوره 10 په عربی کې 10 ته وایي. وی دا د دې میاشتې 10مه ورځ ده نو ځکه ورته عاشوره وایي. او بعض علماء لیکلی دی چې نه دام ټیک تا لیکن یو وجه بلم شتا
هغه دا دي چې لس لویو پیغمبرانو ته رب العالمین په دې میاشت کې عظیم خوشحالی ورکړې دي. د هغې لسو پیغمبرانو د خوشحالو د وجې نه دې نوم ته دې ورځ ته عاشورا وایي. لکه وی حضرت آدم علیہ السلام چې کله د اسمان نه راکوز شو نو دې د شپې په تیاره کې راکوز شو. دې په سرندیب کې چې سریلنکا ورته وایي په هغې کې راکوز شو. هلته اوس هم یو غر دی او په هغې غر د پاسه د حضرت آدم علیہ السلام د خپې نښه قدم پروت دی او حضرت حوا علیہ السلام دا په جده کې راکوزه شوه او بیا د عرفات په میدان کې د دواړو یو بل سره ملاقات شوی دی. نو چې حضرت آدم علیہ السلام راکوز شو دلته شپه ده تیاره ده جنت کې تیاره نشته دلته یره گبراهټ راغی جنت کې یره گبراهټ نشتا دلته لوګه راله تنده راله جنت کې لوګه تنده نشتا دلته د متیازو ضرورت راغی جنت کې د متیازو ضرورت نشتا دلته ستړی راغی هلته ستړی نشتا. دا د دنیا مصائب او تکلیفات دا په دنیا کې پیښ شو. زمونږ دا طالبان وی د هر لوښي د هر ظرف خپل خاصیتونه چې که د ترماس نه بار ده نو یخیږي به بار ابو هوا یخه ده شي یخی او چې ترماس کې واچې عمقه چې د ګرمه به پرتی د ترماس خپل خصوصیات دي. یا واوره چې د فرج نه بار کې نو ویلي کېږي به د بهر دنیا خاصیت دا دی چې دا واوره ویلي کوي او چې دا واوره د فرج ته دننه کړه یا ترماس ته یا کولر ته نو دا به محفوظ ایسه مودې پورې دا به نه ویلي کېږي. مقه واوره ده دا د هغې ظرف د هغې لوښي خاصیت دی. دارنګې د جنت خپل خاصیت دی او د دنیا خپل خاصیت دی. جنت کې نه لوږه شته او نه تنده شته نه پکې ستړی شته نه اودسماتې شته او نه پکې غم او دړ شته او نه پکې شپه شته او نه پکې تیاره شته. که خلق په جنت کې خوراک کوي د لوږې د وجې نه به یې نه کوي د خوند د وجې نه به یې کوي. لکه اوس هم یو سړی موړي اوږینې او دی بیا میوه خوري یا خوراک خوري ښه موړي دی د لذت او د خوند دپاره. نو جنت کې به د لذت او د خوند دپاره خلق خوراک کوي او یا که خلق په بسترو ډډې لګوي او سملي دا به د ستړي د وجې نه سملي. اوس هم یو انسان ستړي نی ښه دمی لیکن بیا هم بالغ ته ډډه والي دی یو عزت وي. نو جنت کې چې څوک سملي دا به د ستړي د وجې نه سملي دا به د ده یو عزتي او ځان له به یو قدر ګوري نو دی به سملي. اس قسمه تکلیفونه او غمونه دا په جنت کې نشته. دا د هغې لوښي د هغې خاصیت دی او دنیا کې خو تاسو وینئ دا هر څه پکې شته. نو چې راغې دا تکلیفات او غمونه او تیارې او ګبراهټونه پرې رالل نو ده وی چې دا خو مانه غلطي شوې ده ځکه چې بوټي له ګوتې ما وړلې دي نو الله ته په سجده پرېوت جړلې خدای پاک ته ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله مونږ په ځان زیاتې کړې دي دا د هغه بوټي نه منې کړي او مونږ هغې له ګوتې وړلې دي. الله که ته په مونږ رحم ونه کې او ته مونږ ونه بخې مونږ معاف نه کې نو خدایه ګورې برباد بشو تباه بشو. نو په سجده پروت دی جاړي په سجده پروت دی جاړي شپه تېرېږي دی کې رڼا راښکاره شوه. د ده دا خیال و چې ګنې زمونږ دا توبه خدای پاک قبوله کړه حالانکه خو د خپل طبعي او خپل انداز د چې شپې پسې ورځ راځي ورځ پرې راله رڼا ده دا ګمان وکړم
دا زمون توبه الله قبول کړه نو چت شو د شکرې یو سجده بله مو لګوله دویمه نو دا لومبی ورځ چې په حضرت آدم علیه السلام په دنیا کې خدای راوستله او الله ورته د هغې غلطۍ د مغفرت اعلان هم وکړو نو دا د عاشورې ورځ ده لومبی ورځ چې په حضرت آدم علیه السلام په دنیا کې راغلی ده د دې میاشتې لسم تاریخ د عاشورې گویا کې د انسان زندگی جون د عاشورې د ورځې نه شروع دی ستا د انسان د زندگی کړی په دنیا کې جنت کې خو آدم علیه السلام شپږ نیم شلې کاله تیر کړي دي هغه نه دنیا کې چې ستا کم د جون هغه میټر شروع شو او کومه ګړۍ شروع شوه او دنیا کې د انسانیت ابتدا شوه ځکه انسان نه مخکې پیریان پرې مخ د ځمکه اوسېدل د انسانیت ابتدا شوه او لومبی ګړۍ شروع شوه په دنیا کې هغه د عاشورې د ورځې نه او د عاشورې د شپې نه شروع ده اندازه ولګوئ خدای پاک دې په بله شپه م نازلولی شو په بله ورځ یې د دنیا ته راوستی شو دې نه دا معلومه شو چې د عاشورې ورځ دا د خدای په نزد بهتره ورځ ده دا لومبی خبره شو لومبی خوشحالي زمونږ په نیکه حضرت آدم علیه السلام او زمونږ په نیا په دنیا کې د عاشورې په ورځ باندې راغله نو تاسو اندازه ولګوئ چې ورځ د غم ده او که د خوشحالۍ ده د خوشحالۍ ده مونږ به وایو چې دا خو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده دا خو ډېره د برکت ورځ ده زمونږ د زندګۍ د انسانیت د دنیا د میټر شروع د دې نه شوې ده د دنیا زمون ګړۍ د دې نه روانه ده د انسان ګورې د آدم علیه السلام هغې نه مخکې دنیا آباده وه دا یوه شو دویم حضرت نوح علیه السلام د قوم سره مقابله راغله 9.5 کاله په خوله یادېږي د قوم ته دعوت ورکړو قوم نه منه جګړې دي وهل دي او ټکول دي او دمکې دي او مسخرې او ټوکې ټقالې دي او د ده پې صبر دی زه حیران شم ویم خدای دا نوح علیه السلام څومره صابر و پیغمبرانو له ټولو له خدای ډېر لوی صبر ورکړی دی غصې هم وله ورځي او صبر هم وله ورځي په بعضې موقعو یې ډېر صبرونه کړي دي یو واقع کې مې د حضرت موسی علیه السلام کتل نو ګډ ترې منډه کړې نو دی ورپسې د ګډورې بچې دی هسې منډې وایي دی ورپسې دی نو اخره کې یې را لاندې کړه نو چې تا نه څاروي وتښتي او ته ورپسې منډې وي او ستړي دي کې نو خلک وزرزه چل کوي چوکه ورته ونیسي او ویې ډبوي چې زه دې م ستړی کړم او ولې تښتېدې نو چې وی دا ګډورې دی موسی علیه السلام څنګه راونیوه نو وی ځان ته یې رانږدې کړه او دې سینې ته یې اوچت کړه وی ځان دې م ستړی کړه او زه دې م ستړی کړم دا ګوره د پیغمبر په اړه کې رحم دی په حیواناتو باندې هغه ته پته و غزار ځکه نه ورکړي چې خو ناپویه دی د ګډورې شعور خو نشته و عقل خو نشته او نه ولا څه پویه شته که پویه او عقل وی دی به تښتېدې که په عقل تښتېدلی وی نو بیا به یې ډب تېسته نو ځان ته یې رانږدې که او دې سینې پورې راجوخ که ورته څه وایي وی ځان دې م ستړی که زه دې م ستړی کړم علما لیکي الله د طرف نه په دې رحم په موسی علیه السلام د خصوصي انعام اعلان وشو تعالی به یو مضبوط بهترین انعام په دنیا کې درکوم رحم په دنیا کې بهترین شی دی صبر په دنیا کې بهترین شی دی بهترین د مسلمان دپاره نو حضرت نوح علیه السلام زه حیران یم څوک یو ګنټه صبر نشي کولی یو ورځ نشي کولی یو هفته نشي کولی یو میاشت نشي کولی یو کال به صبر وکړي 9.5 کاله داسې قوم چې پر ټوکې کوي مونږ چې څوک داسې خفه شي سړی زر خولې نه خیري وځي وي یاره افسوس دی نو چې زه به ده سره څه چل کوم 9.5 کاله لګیا دی کښتۍ یې جوړه کړه الله ورته واصنع الفلک باعیننا
مونږ د تګورو کشته جوړاوه چل دته مونږ خایو نگرانی حضرت جبریل علیہ السلام و فرشتو کولا الله په کشته سوکم وی بس دا قوم دی باقی غر کوم تعالی د حفاظت بندوبست کوم کشته جوړولا اغي راځي نور او پر ټوکې کوي پرون خو دی وی د پیغمبرم نن ترکان شي ترکانی دې شروع کړه او بیا به ټوکې کولی کشته خلک دریاب په غاړه جوړی چې اوبو ته کوزه کی نو په وچه ځمکه کشته جوړی دا څه کې ستا پویه نشته او نورې ټوکې به هم کولی وګور چې مونږ وی چې دا عقلمن نه دی ناپویه دی نو دا هغه ناپویتیا دی هغه ناپویتیا ده که دې پوهېدې نو کشته خلک په وچه جوړی که په ځمکه په دریاب کې جوړه کشته خو دریاب کې جوړه کړي نو په دریاب کې دا دونه غټه کشته چې ده روانه کړې ده دا بد په دې څه کوي هغه ته الله ویلي ته جوړوه د اوبه زما کادې له به زه اوبه را پیدا کړم نو دوی به راتلل په کشته کې به یې ورته متیازې کول دا څومره ګران کار تنګې لوی او دسماته به کو یا خدای ز دې سره سوکم کار ته مې نه پریدي چې زه کار کوم نو ټوکې را پورې کوي خنداګانې را پورې کوي قمقل راته وایي او الله چې کشته جوړوم متیازې پکې کوي دې سره به زه څه کوم دې کشته سره او جبریل علیه السلام به راته نقشه به یې ورته ښوله الله ورسره مدد کو الله انسان ته اسانوي حضرت داود علیہ السلام متعلق فرمائی علنا له الحدید هغه به د زغرې جوړولې نو اوسپنه ورته خدای نرمه کړې وه مونږ خو اوسپنه په اور کې واچو نو اله نرمه شي تاوو را تاوو یې هغه ته خدای داسې اوسپنه نرمه کړې وه لکه چې څنګه یو سړی مالوت تاوی را تاوی او را کاږي دا د خدای شان پیغمبر ابراهیم علیه السلام ته خدای اور یخ کړی دا خو کولی شي الله دا الله نظام دی نو دته خدای تختی پرې کول او ټک وهل الله سان کړو جبرئیل علیه السلام چې بیا نگرانی کوي نو کمی پکې دسه اسباب ټول د خدای په اختیار ایا الله سوکم ټوکې بیلی دی وال ټکول بیل دی زما مرګري مسلمانان تنګول بیل دی اوس لاس ظالمانو راته پکشته کې او دسمات یو کړل ډیرانې راته جوړ کړم دې سره بس کو الله وی دا زما کار ته کار کوه بس دا زما کار دی کشته تیار کړه چې کشته تیار کړه نو په دې خلکو خدای یو برزو لګاو دانی پیراو خطه خارخ پیو لگید او وجودونه پمن شو چه پمن شو سره داغی برات للو دا نوح علیہ السلام پاکسته کی بیو دسماته کا او فیصله کړي و چې د کشته کې وته دسماته کوي داغي بوتانو داغي عبادت پکاو یعوق نصر یو دو نورمو قرآن شریف کے اللہ فرمائے او موسیٰ نوح علیہ السلام بوتے نخدے وی زمون خدایان بدے وی نو یو کس ترد آغیر آغی او پدی کشتے کے او دسماتے کا چی کوخ پیو خوید پا کشتے کے ورو غم دے پاگا او دسماتی کے او خود متیازو ڈکاو او دلوی او دسماتی نا ڈکاوا دی ظالمانو خو ته ډیران جوړ کړي او بیا په باران شوی پکې هغه اوبه نورې مدرېدلې او نوح علیه السلام پریشان دی چې خدای دې ګن سره به زه څه کوم ایو کس چې سینګ پکې پرېوته په کشته کې او بیا ترې راووت د کشتې نه ځان یې راوویسته چې راووت جوړ شو دانې یې جوړې شوې امرګرو ته ویل لکه زه خو دې کشته ته پرېوتم هغه د خارخ مرض د دانو اخران الله د هغې خو وجودونه پمنو دانې وې پې نوونه تې بیږي او دا ټول وجود یې پمنو هر یو به ته په کشته کې به یې غوټه واله او چې بار به راوتېده جوړېده به نور الله لوی ذات بادشاه ما یو ځل په اخبار کې کتلی دی هندوستان یو سابقه وزیر اعظم دی اوس غالبا مړ دی مرار جی ډیسائی
دا ما په خپله په اخبار کې کتلی دي چې هغه به هر سار خپلې متیا د یو ګیلاس کلی. دا ما کتلی یو د خلکو خبرې سنی سنائی بات نه، دا ما په خپله کتلی دي چې هر سار به متیازې وکړي نو خپلې متیازې به یو ګیلاس کلی. مې په دې سپیرو خدای ګنس کی خو نه پوهېږي یا شراب کیسکی، شراب خو ګن دی ګن، کم جوس چې څښا شي نو شراب ته جوړ شي. شکل ته خو یې مه ګوره چې دا سپین دی او شنه دی، بیا چې څښا شي نو شملې ته جوړه شي، او شملې چې څومره تروي شي نو هغه پکې نشه زیاته شي. دقه رنګې د انګورو به او یا نور رسونه د هغې نه دوی شراب جوړوي، د جوسو نه یې جوړوي، د هغې نه سیب نه اوبه وباسي، اوربشو نه یې وباسي، انګورو نه یې وباسي، مختلف قسم شرابي، نو هغې سره څه عمل کوي څښا شي، څښا دا ګن پې جوړ شي نو خدای پاک یې په دې سپیرو باندې څکي. نو هغه به هغه متیازې ارزارز ګڼي. نو دا خدای پاک بس هر یو بتو کیستی کې به یې غوټاواله او چې رو به جوړېده به هلکه دا خو زمونږ په دې جوړ شو نو ورو ورو د کیشتیو به او بیا به پکې یو ګیلاس کمه، ځکه دننه ژبه کې هم دانې دي او په خېټو کې هم دانې دي، نو چې دا صفا کي نو هغه به یو ګیلاس ښه مزېدار اعلی جوس و د دوی خپل جوس یې خپل لګیا دي ګیلاس دوه ګیلاسه سکي رالی او په خوله سکي او په دا سپیمو کې مړړی او په دا غوږونو کې مړی چې کم ځای دانې دي پکې ورړی او په دا سپیمو کې فرشتو به پورې څونه خندل چې ودرېږي پته راته ولګي. نو آخره کې بیماري پاتې شوه او کشتی کې هر څه خلاص شو، نو بیا به یې د بار نه اوبه راوړې او د کشتی په دیوالونو به یې چولې او هغې باندې به یې لمبل. کشتی پہ داسې صفا سوتره کړه چې د ترکان درندې دی پې ښه پاکه کړه، ښه صفا کړه برابر. نوح علیہ السلام ته الله وی اوسه پورې به تا پورې خاندل، اوس ته ور پورې خانده. ورشئ ورته وګورئ چې وګورئ زمونږ چې کوم مسلمانان یو او مونږ نه دانشت او نه ګندونه او تاسو باندې هغه خپلې متیازې خدای خوري که نه، ادر باندې خدای سکي که نه. الله ډېر لوی بادشاه دی. لاهور کې سموده مخ کې پروس کاله غډینګي ویرس راغلی، دی وله نوم غډینګي کېښودم چې دا ویرس دی او هغه ماشي د هغه ویرس بیا ورته وي. نو ما هم په خپل اخبار کې په هغه ورځ کتلي چې حکومت دا پنجاب اعلان کړی چې سکول ته چې څومره جینکې ځي ابا کټ آستین په کولاو لستونو به نه ځي، هلته خو نرۍ کمیس اچوي یا اکثر بنینې اچولي او دا لستوڼې خو نن سبا پیشن داسې جوړ دی چې لستوڼې ښکارئ د جینکو، سکول ته هم دې ښکارئ. وی نه اوږده لستوڼې به جوړوئ، اوږده ماشې دی ماشې او اچې دله ټک درکړي بیا خو علاج هم نشته، او لاسونو ته دستانې به اچوئ، پرتوګونه پنسۍ به اوږده وي او خپو ته به جرابې اچوئ او بورقو کې ځای بورقو کې چې ماشې دله ټک در نه کړي. نو اخبار کتلو چې په لاور کې بورقې شاټ شوی، بورقې نه ملاویږي او درزیانو سره ټیم نشته چې دوی د اوږدو کمیسونو او اوږدو پنسو والا پرتوګونه جوړ کړي. او دنیا په اخبار کې ما په خپله فوټو لید جینکو فوټوانې ورکړي چې بالکل پټ مخ سره روانې دي، تابع د صحابو د زمانې ښځې دي، داسې خشته بورقې او اوږده پنسې او جرابې او دستانې ځان یې پټ کړی. نو ما وی مې 1400 کاله زمونږ له وته ستړی شو چې خویندو دا لاسونه کولو ساتل ګناه ده، الله پې خفه کېږي، د رحمت فرشتې نه راځي. مخ کولو ګناه ده، خپې لاندې کولو ګناه ده، لاسونه لیچې کولو ساتل ګناه ده، خیټه او سینه برښکاره کول ګناه ده. زمونږ یې نه منل، مونږ وی دوزخ به دله خدای درکوي پروا نشته، مونږ وی قبر کې الله عذاب به درکوي پروا نشته،
مونږ وی خدای خپه کیږي دا خلک نه یریدل، مونږ وی پیغمبر خپه کیږي دا خلک نه یریدل، مونږ وی ګناه کبیره ده دا خلک نه پوهیدل. خو چې یو ماشي راوست، یو ماشي پوټینې غوندې او یوې جینۍ له انجکشن ورکړ، ته تماشه کوه چې بورقې ورته په زر کړو که په زر یې د خدای د یو ماشي علاج چاله ورځي بیا یو ماشي. زما په خیال چې 2-3 ماشي به اوس 2-3 کسان به چیچلي زیات نه زیات، ټول پنجاب یو جړقو، دلته وزیر اعلی او دا وزیرانو جړقول او په کابینه کې اجلاسونه شروع شو او امریکې ته اطلاعات ورسېدل او لندن نه ټیمونه رالل چې دا څه وایرس دی او د دې به څه علاجي، او جاپانیان او جرمنیان پاکستان ته د دنیا خلک راخوشي شو. مې د خدای یو ماشي دی دنیا وجړقوله، دنیا وجړقوله. د خدای د قهر مقابله څوک کولی شي؟ جواب راکړي. دا سوال کوي چې الله مونږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. د خدای قهر چې راشي بچی به دنه لاړ شي، مال به دنه لاړ شي، وجود به دې په تباهی شي، بچی مال عزت ارسه دې تباه شو. او د خدای قهر چې راغی بدن دې تباه شو، داسې بیماری به در باندې اخته کی چې علاج بچا سره دی، نه به ډاکټر سره علاجي او نه به حکیم سره علاجي. رونو هر وخت د الله د غضب نه امان غواړئ، هر وخت چې سوال کوئ وی خدایا ما د خپل غضب نه په دنیا کې مساته او په آخرت کې مساته. بس چې د خدای قهر سره څوک سر نشي ډقولی. نو د نوح علیه السلام قوم د خدای قهر لا او د خدای غضب لا ځکه پیغمبر پورې ټوقې کول او استهزاء کول، یا علماء پورې دا د پیغمبر خبرې تا ته رسي یا صالحینو پسې خبرې کول، دا د خدای سره جنگ کول دي. د خدای سره جنگ شروع کو، کشته په سم داسې پاکه کړه، داسې په صفا کړه چې شیشه کړه په. او دې کې نوح علیه السلام الله تسوالو کو رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. بس خدایا دې کافرانو دا ټول کورونه هلاک کړي، انک ان تذرهم یضلوا عبادک. خدایا ما 9.5 کاله لشین کا دا شته چې کوم مسلمانان دي دار له خرابوي، دار له بربادي، دار نه واپس اړي. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یریدوا الا فاجرا کفارا. ما صبر وکړه چې بچی به نیکان پیدا شي. تجربه مې وشو په دې 9.5 کاله کې ته نیک پیدا نشو، چې څنګه دا پالفلام و آرامیان دي دقه چې کم پیدا کیږي نو هغه رزیل دی. نو بس هغه تمام ختم شوه چې بچی به د دوی صالحان پیدا شي، د دې پشان دي. نو الله تعالی په د برنه باران دا خوشی کو. او قرآن شریف وی فرضی قصه نه ده، یا سماء د برنه اسمان راشو، وفارت تنور، تنور د اور ځای دی. څوک د تنور بله معنام کوي د اور په ځای کې الله اوبر، دا یې ورته نښه ښولې وه چې کله تنور کې اوبه راشي دا به د دې خبرې نه ښیي. بس ټول کشتی ته وختل مسلمانان او یو جوړه حیواناتم کشتی ته وخېجول. وی د حیواناتو سره څه کوم؟ وی زه ته ورته اواز کوه زه به یې د لاس ته راولم. خیله به دې مذکر نر راځي او ګسله به دې ښځه راځي، دام پکې ور واچوه. او باران د برن او لاندې ځمکه ټول قوم خدای غرق کړه تر د نوح علیه السلام د زوی پورې. زوی ته اواز کوي یا بنی ارکب معنا. قرآن کې الله بچی راشه اله شابه او ورته سوی وی بس بابا نه درځم، زبا یو غر ته وخېجم، غر به مې بچ کی. سآوي الی جبل یعصمنی من الماء. غر شته که نه هغې ته به وخېجم. دا سیلابونه خو هغه لیدلي و خو دا خو یې نه و لیدلی. وی لا عاصم اليوم من امر الله. د خدای د عذاب نه نن نشي بچ کېدی. په دې باس کې و چې وحال بینهم الموج فکان من المغرقین. یو مضبوطه چپه راله زوی غرق شو. نو زوی خو بیا هم زوی وي
اللہ تبیا سوال کی چې ان ابنی من اهلی، تا خو ما ته وی چې ستا اهل و عیال به نه غرق کوم بچ کوم با، او زما زوی خو زما بچی دا دی ولی غرق کو. وی انه عمل غیر صالح انه لیس من اهلک، دا ستا بچی نه دی، بدعمل ستا بچی نه دی، نسبی دی روحانی بچی دی نه دی، روحانی دی بچ کو. کشته روانه ده په اوبو د پاسه تاویږي 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 تاویږي، دا ټول غرق شو. بیا الله اسمان تاوا اعلان وکړو دا اوبه دې بندې کا، ځمکې ته وی دا اوبه دې ځان ته راکاږه. ګوره د الله خو یو حکم دی، الله فرمایي چې مونږ یو کار کو او صرف کونو وایو نو فیکون هغه کېږي. ټول کائنات خو د الله په قبضه قدرت کې دي. ځمکه وچه شوه او اسمان اوبه بندې کړلې او دامره اوبه وګرځول چې دوی تبا کړل او ختم یې کړل. او د کشته واستوا علی الجودیه، جودی غر باندې کشته، عراق سره خوا کې دا غر دی، هغې باندې کشته ودرېدله. علما وی چې دا کله کشته په جودی غر د پاسه ودرېدله، وی دام دا شوریر وزوه. گویا کہ د انسان دویم نمبر آبادی بیا دا شوری دروازه نه شروع شوی. نوح علیہ السلام تا آدمی ثانی وی، ذکر رستو دنیا اللہ دا غن آبادا کرده دا، او دا غد مسلمانانو تقریبا 2 یا 3 یا مسلمانان وسرو لگه اختلاف پتادات کشتا دا ورسره دی. دوباره دنیا خدای باد اکلا، نو دا دنیا گله چی دوباره شروع شوا، ورہ دوباره د دنیا گړی شروع شوا او دوباره د دنیا زندگی شروع شوا، بیا دا شوری دروازه نه شروع ده. نو تاسو نو تپوس کوم چې دا شوری روز بهتر روز شوا او کسپیر روز دوایو بهتر. زمونږ د انسانیت لومبه گړی هم دغه نه شروع ده او دویم نمبر هم دی نه شروع شو. دغه رنگی حضرت ابراهیم علیہ السلام قصه می درتا د اختر نمخ کی کړي می درتا چې اور تا وغورځو نمرود، اور په الله ګل گلزار ک، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، اے اور په ابراهیم یخشا، خدا سے یخ نه چې تکلیف ولا ورکه، سلاما معتدل، سلاما معنا معتدل چې نه ډیر یخ او نه ډیر ګرم، اور په معتدل شو. هغې خوې دی به ذره ذره شوي، ریزه ریزه به شوي. الله ورته په اور کې بعضې مفسرینو لیکلي دي په اور کې ورته خدای چینه راښکاره کړو. عقل مني ده هلکه وایي زما عقل دا شی نه مني، مې خدای چې کم کار کوي د عقل نه بار کوي. الله د عقل نه بالاتر کارونه کوي. د انسان دی وجود ته وګوره او د مور په ګیړه کې دی بچی ته وګوره، دا ستا عقل مني؟ دا یو بچی د مور په ګیړه کې څنګه لویږي؟ د یو پایپ په ذریعه د توینه ور روانه ده، د یو پایپ په ذریعه دا بچی جوړیږي، د مور د نول یو پیپ ور روان دی او دا غ پیپ په ذریعه د دنیا طاقتونه ور روان دي. د دې ماشوم غوښه جوړیږي، غوښه د یو شي نه جوړیږي، د سرمن دن نه جوړیږي، د هغې دپاره بل شی پکار دی، د هډوکي دن نه جوړیږي، هغه له بل شی پکار دی، کیلشیم وغیره، د سترګې جوړیږي، د غوږونه جوړیږي، د سرمن جوړیږي، د وازګه دن نه جوړیږي، د هډوکي جوړیږي. مختلف د انسان وجود د ډیر سیزونو نه جوړ دی، دا پروټین دی او دا ویټامین دی او هغې مختلف قسمونه دي او دا داتونه دي پکې، دا کاپر دی او دا هر قسمه سیزونه د انسان په دې وجود کې شته. په سر یې ویښته جوړیږي، هغې له جدا شی پکار دی، نکونه جوړیږي، هغې له جدا شی پکار دی، ګرده جوړیږي، اینه جوړیږي، تورې جوړیږي، کلمې جوړیږي، زړه جوړیږي، وینه جوړیږي، صفرا سودا دی، له جدا جدا سیزونه پکار دي. دا ټول سیزونه د یو پایپ په ذریعه د ماشوم دی وجود ته وررسیږي.
دی هغلته ترې غوښه جوړېږي، ګردو له بل شی روان دی هلته ترې ګردې جوړېږي، ویښته له بل شی روان دی هلته ترې ویښته جوړېږي. او ګیس اکسیجن ضرورت دی هغه جدا شی دی، او بیا هغه کاربن ډای اکساید غلط ګیسونه ته خدای واپس وباسي هم په هغه پیپ په ذریعه. یو کارخانه نه ده، د نوکانو جدا کارخانه ده، د هډوکي جدا ده، د وازګې جدا ده، د سرمن جدا ده، د غوښې جدا ده، د ګردې جدا ده، د زړه جدا ده، د اینې جدا ده، د تورې جدا ده. دا ټولې کارخانې دننه لګیا دي. دا الله جیبه نظام دی او د یو تدبیر مطابق کار کوي. یو شان لګیا دي، داسې اونه شوه چې غوږونه یې وله په خېټه کې پیدا کړل. داسې نه کېږي چې پوزه یې وله شاته پیدا کړه. هلکه وایي اتفاقیات دي، اتفاقیاتو بچیه، اتفاقیات یې لاسونه په خپو کې جوړ نه شو. اتفاقي دا خپې په دې اوږو کې جوړې نه شوې، دا سپېمې یې شاته جوړې نه شوې، دا مخصوصا دا مې د خوله کې جوړ نه شو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ دا خپې دې په دې سر کې جوړې نه شوې، دا ویښته دې په سر راخېږي، په بل ځای نه راخېږي. یو سترګه مخکې یو وروسته جوړه نه شوه، سپېمې دې شاته جوړې نه شوې، خوله دې په خېټه کې جوړه نه شوه. د اتفاقیات دي. لا دننه نظام روان دی، فرشتې لګیا دي کار کوي دننه، د دنیا کارخانې روانې کړي د مور په ګېډه کې دننه د ماشوم دپاره، او ماشوم جوړېږي په خپل خپل شی په خپل مقرره ټیم او مقرره نیټه باندې لګیا دی. لکه یو ګاډی جوړېږي او هر ځای ته خپل مصري لګیا دی، خپله پرده راځي او هغې ځای کې ټچ کوي. هلته داسې هم نه دي چې پردې یې راواخېستې او یو ځای یې کړې، د نوکانو ځان له ډبې دي یو یو ترې راځي هلته پورې کوي. داسې نه ده، هغه خپله طریقې سره روان دي. څنګه چې ماشوم لویږي هغسې ورسره یو یو اندام لویږي. وایه د انسان عقل نه دا شی بالاتر دی که نه دی؟ دا عقل زما عقل ستا عقل خو سوټه ده. عقل څه شی دی چې څومره پورې د نظر لګي نو عقل دې کار کوي، خو که د نظر نه د شی اخوا شو بیا ستا عقل کار نه کوي، بیا د خدای قدرت کار کوي. دی خو هم د خدای قدرت دی، خو هم د خدای قدرت دی. نو الله بعضې کارونه د پیغمبر نه داسې صادري په دې دنیا کې چې هغه ظاهر کې د عقل نه بار دي. عقل ورته رسي خو زمونږ عقل یې معلومولی نشي، د عقل خلاف نه دي. ګورئ زما عقل ورته نه رسیږي، دې ته معجزه د پیغمبر وایي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته پروردگار په هغه اور کې اوبه پیدا کړي، یو مزیدار بوټی ورته خشته پیدا کړه د انګورو، غونچه کې را شوکوي اوبه څکي، بېغمه دی. دوی ته جامې ویستلې وې نمرودیانو. ابراهیم علیه السلام د جنت نه د ریخمو کمیس راوست، هغې ورته ور واچو. جهنم کې بچینې نه بیږي، الله دې مو ساتي. د جهنمیانو دا وینې زوی حمیم ورته وایي، دا به د جنت په ویښ کې خوټ کېږي. زقوم مارجړی ده په جنت کې، په دوزخ کې دننه به وي. جهنم کې دغه وینې زوی دي او دغه زقوم دی، د خوراک دی، فرشتې به پکې ګرځي. په جهنم کې غږ به ورته نه کوي. مسلمانان، عالمان او شهدا، شهیدان، دا قاریان، دا به دوزخ ته دننه ورکوزېږي، ګرځي به پکې او خپل خپل کسان به وباسي، سفارش به کوي، غږ به ورته نه کوي. دې مثال شو د ابراهیم علیه السلام. اور مړ شو او حضرت ابراهیم علیه السلام ته محفوظ راووته. دام دا شورې ورځ وه. د ابراهیم علیه السلام به په دې ورځ څونه خوشحاله. دا اوس د عاشورې ورځ د خوشحالۍ ورځ شوه که د غم ورځ شوه؟ جواب راکړئ رانه. چې روان دی هغلته ترې غوښه جوړېږي، ګردو له بل شی روان دی هلته ترې ګردې جوړېږي، ویښته له بل شی روان دی هلته ترې ویښته جوړېږي. او ګیس اکسیجن ضرورت دی هغه جدا شی دی، او بیا هغه کاربن ډای اکساید غلط ګیسونه ته خدای واپس وباسي هم په هغه پیپ په ذریعه. یو کارخانه نه ده، د نوکانو جدا کارخانه ده، د هډوکي جدا ده، د وازګې جدا ده، د سرمن جدا ده، د غوښې جدا ده، د ګردې جدا ده، د زړه جدا ده، د اینې جدا ده، د تورې جدا ده. دا ټولې کارخانې دننه لګیا دي. دا الله جیبه نظام دی او د یو تدبیر مطابق کار کوي.
یو شان لګیا دي داسې اونشوه چې غوږونه یې وله په خېټه کې پیدا کړل داسې نه کېږي چې پوزه یې وله شاته پیدا کړه هلکه وایي اتفاقیات دي اتفاقیاتو بچیه اتفاقیات یې لاسونه په خپو کې جوړ نه شو اتفاقي دا خپې په دې اوږو کې جوړې نه شوې دا سپېمې یې شاته جوړې نه شوې دا مخصوصا دا مې د خوله کې جوړ نه شو دا څنګه اتفاقیات دي دا خپې دې په دې سر کې جوړې نه شوې دا ویښته دې په سر راخېږي په بل ځای نه راخېږي یو سترګه مخکې یو وروسته جوړه نه شوه سپېمې دې شاته جوړې نه شوې خوله دې په خېټه کې جوړه نه شوه د اتفاقیات دي له دننه نظام روان دی فرشتې لګیا دي کار کوي دننه د دنیا کارخانې روانې کړي د مور په ګېډه کې دننه د ماشوم دپاره او ماشوم جوړېږي په خپل خپل شی په خپل مقرره ټیم او مقرره نیټه باندې لګیا دی لکه یو ګاډی جوړېږي او هر دی ته خپل مصري لګیا دی خپله پرده رالي او هغې ځای کې ټچ کوي هلته داسې هم نه دي چې پرده یې راواخېستې او یو ځای یې کړې د نوکانو ځان له ډبې دي یو یو ترې رالي هلته پورې کوي داسې نه ده هغه خپله طریقې سره روان دي څنګه چې ماشوم لویږي هغسې ورسره یو یو اندام لویږي ووایه د انسان عقل نه دا شی بالاتر دی که نه دی دا عقل زما عقل ستا عقل خو سوټه ده عقل څه شی دی چې څومره پورې د نظر لګي نو عقل دې کار کوي خو که د نظر نه د شی اخوا شو بیا ستا عقل کار نه کوي بیا د خدای قدرت کار کوي دې خوا هم د خدای قدرت دی خوا هم د خدای قدرت دی نو الله بعضې کارونه د پیغمبر نه داسې صادري په دې دنیا کې چې هغه ظاهر کې د عقل نبار دی عقل وترسی خو زمون عقل معلومولی نشي د عقل خلاف نه دی ګوري زما عقل وته نه رسیږي دې ته معجزه د پیغمبر وای نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته پروردگار پاغه اور کې وبم پیدا کړی یو مزیدار بوټي وته خشته پیدا کړ د انګورو اونچه کې را شوکۍ اوبس کی بیغمه دی دې ته جامې وستلې وي نمرودیانو ابراهیم علیه السلام د جنت نه د ریخمو کمیس راوسغې ورته ورواچو جهنم کې بچینې نه بیږي الله دې مساتی د جهنميانو دا وینې زوی حمیم ورته وایي دا به د جنت په ویښ کې خوټ کېږي زقوم مارجړی په جنت کې په دوزخ کې دننه بی جهنم کې دغه وینې زوی دي او دغه زقوم دی د خوراک کې فرشتې به پکې ګرځي په جهنم کې غږ به هم ورته نه کوي مسلمانان عالمان او شهدا شهیدان دا قاریان دا به دوزخ ته دننه ورکوزیږي ګرځي به پکې او خپل کسان به وباسي سفارش به کوي غږ به هم ورته نه کوي دې مثال شو د ابراهیم علیه السلام اور مړ شو او حضرت ابراهیم علیه السلام ته محفوظ روته دام دا شوریر والله حضرت ابراهیم علیه السلام به په دې رسونه خوشاله دوست د اشوریر وز د خوشاله روز شو که د غم روز شو جواب را کېرانه د خوشاله روز لس پیغمبران دي خو چې کم زما مقصد والا خبره ده د حضرت موسی علیه السلام ادب ته مخکې کوم حضرت موسی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې مدینه شریفه ته هجرت وکړو دا شوریر وزراله چې راله نو تپوس یې وکړ نو بني اسرائیل هلته یهودیان اوسېدل په مدینه کې هغوی به دا شوریر وجنیوله نو نبی علیہ السلام مبارک ته تپوس وکړو وی دا تاسو په دې ورځ روژه ولې نیسئ وی دا مونږ د خوشحالۍ ورځ ده یهودیانو وی په دې ورځ الله حضرت موسی علیه السلام له نجات ورکړی دی د فرعونیانو نه او فرعون سره د خپل لښکر هلاک کړی دی نو مونږ د شکریې د وجې نه چې زمونږ پیغمبر ته او زمونږ مشرانو ته خدای په دې ورځ نجات ورکړی دی د کافر فرعون نه مونږ دا روژه نیسو نو نبی علیہ السلام صحابو ته وفرمایل نحن احق بالاتباع
من به اتباع موسی من خود موسی علیہ السلام پتا بیداره د دې خلقو نه زیات لایق یو چې دوی تابعداري کوي حالانکه د دوی د خلی ایمان پېشته او د زړه نه پې نشته او زمونږ په حقیقي ایمان دی نو نبی علیہ السلام اعلان وکړو وی تاسو هم دا روژه پرې نه دی دا شوري دا خامخا نیسئ څنګه نجات ورکړ موسی علیہ السلام له خدای پاک نو حضرت موسی علیہ السلام واقعه اوږده ده چې تکه مقرره بل وخت به درته ووایم دومره ده چې بني فرعون دربار کې لوی شوی او بیا د فرعون د دربار نه راووت او د ده قوم بني اسرائیل د ده قوم د موسی علیہ السلام قوم ته به بني اسرائیل وی او د فرعون قوم ته به قبطیان وی د دې قبطي او د بني اسرائیل د یو سړي منځ کې جګړه وه په دې بني اسرائیلو به د فرعون د قومیانو خدمتونه کول بیګارونه لکه د چوړیانو دا خدمت دا به یې ترې اخیسته لښتي صفا کول لیټرینونو دا ګندونه صفا کول نو هغه یو پڼ پرې وړه نو هغه به نه شوړی غریب نو موسی علیہ السلام ورغی او قبطي ته وایي ګزاره کوه ته څه کې هغوی قومي پرې خفه شو هغه موسی علیہ السلام ته رانیغ شو وایي ستا پکې څه کار دی دا زمون خدمتگار دی خدمت بکی خیر موسی علیہ السلام هغه ته یو سوک ورکړ سماو یې هغه قبطي فوکزه چې سوک یې ورکړ فقدوا علیه بس هغه لاړ مړ شو چې مړ شو څنګه هغه معامله خو چا ونه لیدله خبره خو بالکل پټه پاتې شوه ځکه بل څوک په دې موقع نو فرعون دربار ته اطلاع ورسېدله چې دغه رنګې یو سړی دی زمونږ د قوم مړ پروت دی معلومات نشته چا وجلی دی هغه صاحب پولیس والا د هغه زمانې چې څومره انټیلیجنس و دا خفیه ادارو والا پولیس والا هغې ته اطلاع ورکړه چې شا به معلومات شروع کړي پته ولګوي چې دا سړی چا وجلی چې سزا وله ورکړو داسې خو به بیا یو خلک وجي معاشره کې امن به ختم شي لګیا دي دا ادارې معلومات کوي سار لا هغه بني اسرائیل یو بل قبطي سره لګیا دی په جګړه دی د فرعوني سره چې په جګړه دی نو موسی علیہ السلام بیا ورغی وی هلکه ته چې ځای چرچاني بره وخېږې بره چت کې ځای ډېر دی بره چت ته وخېږې کله چا ځای نه هغه بیا چا سره په جګړه دی موسی علیہ السلام ورغی هغه پویو چې سپېره بچی روزانه خلکو سره جګړه کوي پرون نیم یو سره جګړه کوله بل سره هغه ورته هسې ښایي هغه بني اسرائیلي پوه شو هغه وی چې پرون خو یې زما هغه بل دشمن وجلی نن که ماله یو څوک راکړې خو د ده څوک خو ځان له مصیبت دی اوس هم خلک وایي هلکه د پلانکي څوک د موسی څوک دی وایي بس هغه چې دی ور روان شو پیشو او ورته وی ای موسی پرون نیم یو مړ کړ نن ما وجنې څه هغه خپل قومي ورته وایي پس مکه کې ځان نه بدماش جوړه جبار تاسو کې هغه وی سپېره وهم دی نه نو څوک تر کوم خلاصېده لکم نصیحت ته کوم خو بس خبره خو رفه دپه شوه خو هغه د فرعون قومي خو خبره واورېدله او هلکه دا خو پرون سړی چې مړ دی دا خو ده وجلی دی بس هغې فورا ورنټې ګرفتاري جاري کړه چې دې راونیسئ سزا وله ورکړو دته یو سړی راغی وی دقسې ستا متعلق فیصله وشوه خو پرېږدي دې نه نو دې لاړ روان شو د مصر نه ووت د شعیب علیہ السلام علاقې ته ورسېد او 10 کاله یا 8 کاله د شعیب علیہ السلام سره تیر کړل او بیا ولا هغه خپله لور ورکړه او چې لور یې ورکړه او واپس راځي نو په لاره کې ولا خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړه او الله ورته حکم وکړه وی لاړ شه فرعون انه طغى هغه ته نصیحت وکړه وی خدای زما جبه کې لکنت دی ما له ملګري راکړه واجعل لي من اهلي هارون اخي اشدد به ازري
زما مټې مضبوطې کا او مالا زما رور هارون ویزا من در سره پیغمبر کړی او دو معجزې ولا خدای پاک ورکړي یو معجزه د امسا ودا القي عصاك امسا دی غرضوا چې وی غرضو لاغینه یو لوی اجدها خدای پاک جوړ کړ او بل ید بیضا ودا لاس دې سینې سره یو ځای کا چې یو ځای به کولر به کله کله بجلی په شان رڼا به کول من غیر سوء ان د برس مرض بنو رڼا به کول ویزه دا دو معجزې مې درکړې رور ځان سره والو فرعون ته نصیحت وکړ لا رور پیغمبر هغه ته اطلاع ورکړې وه هغه ورته د مصر نه بار استقبال وکړ او مور یې مروتې هغه هم په استقبال کې شریکه وه خوشحاله شو دواړه ورغلل فرعون ته نیغ په نیغه او الله ورته وایي فقولا له قولا لینا نرمې خبرې ورته کوه دی به ویریږي او نصیحت په قبول کړي لیکن هغه باندې اثر ونه کړ چې ورغلل هغه ته نصیحت وکړه او ته لومبې وایي الم نربک فینا ولیدا ولبست من تا مونږ سره وخت نه دی تیر کړی تا ماشوم مال وې کړی ما ته چلونه ښه هغه احسانونه پیړون او تا سړی نه دی وجلې تا خو سړی وجلې زمونږ خو در باندې قصاص بدل پروت دی پریدو دی چتا ایله خو خدای مونږ له ګوتو له راوستی او ته بل خدای منې ستا رب العالمین څوک دی وایي چې اسمان او ځمکه او کائنات یې پیدا کړي دي ښه ماشوم مال وې کړي ډوډۍ ما درکړه جامې ما درکړې اوس راغلې مونږ ته نخرې ښې قتل دې کړی دی پرېږدم دې چتا جیل کې دې اچوم سزا در کوم تلا زما مخکې بل خدای وې خدای خو زیم هغه خو دا مطلب و چې دوه کسه دي بس اوس به پې شروع کړم او سرمن به ترې لرې کړم او بیا ډبو دباو یې پې واچو په موسی اوس د ګرفتارو ما په اسمان غوښتې خدای پښتانه وایي که نه خدای پاک ځمکې له راوستی لاس له راوستی ته خو به زمونږ قتل و قتال بدل د باندې پورې دی او ته کوم ځای کې وې پرېږدم دی چې ته موسی علیه السلام زر امسا په ځمکه وغورځول چې وی غورځول هغې نه اجدها ښامار جوړ شو خولې یې وازه کړه چې یې وازه کړه فرعون غروه خدای دا څه مصیبت دی ما خو د پولیس ته حکم کو چې دی ونیسي پولیس خو نه ته خو پوج هم ګوتې نشي ورچولی ده سره خو کونټۍ ده او داسې اجدها جوړه شوه چې خولې یې وازه کړه علما وایي چې فرعون نه دستونه بېدل او منډې والې منډې والې او دربار کې وزیران څوک یو خوا منډه وي او څوک بل خوا منډه وي او چې کوم پولیس جرنیلان دي هغه څوک په یو طرف منډې وي او څوک په بل طرف منډې وي خو لوی دربار و یوازې فرعون هو نو وی سوس منې که نه منې اوس ته تک برابر کم اله وی شیرا نیسا شیرا نیسا خبرې به رستو کو موسی علیه السلام خو د خدای په حکم زرې کونټۍ راوچته کړه لاس یې دې سینې پورې پیوس کړه چې راوچتې کړه شعاګانې رڼاګانې ترې ختلې وګور دا علما وی دې کې څه حکمت و دا خو د یارې دپاره وه دې کې څه حکمت و چې دا رڼا د دنیا او ایمان والا رڼا او جنت والا رڼا دا د چا په لاس کې ده الله وی زما د زړه انشراح دې ته هم رڼا وایي د تیارې ضد دی ګورې رڼا ته راشه دا د کفر او د ګمراهۍ دا تیارې دې پرېږده وه او هوښیار و ډېر هغه فوراً اعلان وکړ جادوګر دی مصر کې جادو ډېر زیات و جادوګر دی وی داسې که اوس ځان خلاصئ چې که اوس مقابله کوم خو امسا ورسره ده اوس خو که ما دې خولې ته یې مخامخه کړه او خولې یې وازه کړه خو وجنې مې نو ځان یې خلاص کا هوښیار و وی داسې کو ته جادوګر یې دا د جادو دی او زه جادوګر راولم مقابله به وکړو نو که تا وګټله بیا ستا خبره ټیک ده او که هغې وګټله نو ډېره ښه ده ورځ یې مقرر کړه یوم الزینه قرآن شریف کې الله وایي دا اختر ورځ چې ټول دنیا او د فرعون یقین و چې دا جادوګر دی دغه وخته پورې یقین دی دا جادوګر دی جادوګر یې د مصر راوغوښتل وی ده سره مقابله به کوي هغې وی دا خو زمونږ د ګس لاسکار دی یو ساعت کې ورسره اوس مقابله کوو خو یاره که مو ګټله څه به وي تاسو له به غټې غټې عهدې درکړم
د اسمبلی او د سینټ ممبران به هم کم دې زمانه کې اسمبلی او سینټ چې هغه وخت کې به هم څه شی به وکنه انکم لمن المقربین لفظ دی مقرب دا د اسمبلو ممبران دي تاسو له به غټې غټې عهدې درکړم ډېره ښه ده د ده جادو سړي وي دغه کونټۍ غورځوي دا خو مونږ ته وړه خبره ده جادوګر راغلل فرعون راغی وزیران فوج پولیس ټول ګیر چاپېره ولاړ دي فرعون یوازې فرعون سره لخلوی لښکر موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دوه په دوه دي وی سچ هغه د جادوګرو مشر راغی وی ته مخکې خپل کرتب ښیې که مونږ یې وښایو ور هغې خو ورته کرتب وایي که جادو دی وی تاسو خپل کرتب وښایه نو هغې صاحب خپلې رسۍ راوړی و هغه خپل چوکي موکي په ځمکې وغورځول څه نظربندي غوندې وه لکه اوس هم دا جادوګر دا نظربندي کوي رسۍ هم روانې دي ګرځي او ما هغه چوکیم لګیا دي ګرځي او فرعون برید تاوی خوشحاله دی چې کاغه پرون مار جوړ کړی دا د دین هم ماران جوړ کړل د موسی د کونټۍ یو مار د دې مقابله کم ځای کولی شي او لاسونه وټپېدل او فرعون زنده‌باد چغې والې شوې دا ګوره قرآن کې الله وی وجاءوا بسحر عظیم قرآن کې وی زه نه ویم چې دوی لوی سحر لوی جادو تا مخکې کړ لږ نه لوی جادو چې قرآن ورته لوی وي خو به لوی که زمانه د مصر د جادوګر اوس هم مصر کې جادوګر ډېر زیات دي لوی جادو دی میدان ډک شو د مارانو نه حضرت موسی علیه السلام علما لیکي لومبي وخت کې په زړه لږه یاره راغله چې خدای زما خو یو کونټۍ د پوټینې مار به ترې جوړ شي او دا خو د دنیا ماران دي الله تعالی لا تخاف ونه یېرېږي وغورځوه کونټۍ وغورځوله چې ویې غورځوله اذا هي ثعبان مبین هغې خوله وازه کړه دومره خولې وازه کړه دومره لوی اجدها ته جوړه شوه چې یوه خوله یې د میدان په یو سر یو جامه کېښوده او بله جامې د میدان په بل سر کېښودله او لکه د قینچې دا دواړه جامې را یو ځای کړې او چې څومره پړي ورسۍ وې او ماران هغوی جوړ ټولې الواح تیر کړل فاذا هي تلقف ما یأفکون الله وی دوی چې کوم دروغ شی جوړ کړی و هغې غونډ تیر کړل خوندې پې مو نه و میدان د هغوی د چوکو د مارانو نه خالی شو او چې سیند خالی شو او دا مار ور روان شو په فرعون پسې غرې واستلې او یو تفسیر لیکلی دی یو تفسیر یو قول لیکلی دی اگر چې زه طالبانو ته ویم دا به په مبالغه ور محموله و وی شپږ شلې دستونه وکړل نو ته طالبانو ته ویم چې د هغه دستونه دغه وخت چا شمېرلي نه دي او نو ورته څوک ناست و چې ګنې ورېږه یو دله شمېرم خو دا مبالغه به شي یا کثرت به ترې مراد شي چېرې بیده بس بیده نو لکه یو سړي ویل لکه اویا ډله دې ولم نو اویا یې نه ولي یا لکه شل ځله مې دا خبره درته وکړه ته زما نه منې نو شل یې نه ویلي مراد ترې نه ډېروالی دی چغې جوړې شوې اویا زره کسان په دې ټیل کې مردار شو دومره ټیل جوړ شو دا سړی تښتي که نه چې دا څه مصیبت دی بلا ده مار خو نه دی هغه خو غټه خوله ده دا خو که یو خولې سړه مکړه خو دا ټول بسر په خوله کې را دننه کوي بیا چغې جوړې کړې بس موږ مسلمانېږو اله شی راقابو کا موسی علیه السلام زرګوته جوړ کونټۍ راوچته کړه واپس ته بس طاهران جادوګر پیشو پښتانه وایي وی مولا پیجنی او ونرمن پیجنی اوس مال یو سړی راغی هغه سره ونر دی زه بیا نه پیژنم خو که هغسې ونر والا بل راغی نو هغه ته بیا پته لګي چې دا قابل دی او که نه دی اوس یو سړی دلته تاسو ته تقریر کوي او تاسو جاړی ورته او خاندی ورته نو تاسو به وایئ چې هلکه ډېر لوی مولا دی کافر مولا ټول خلک یې وخندل او ویې جړو او مولیان چې ناست دي هغې ته پته لګي چې سړی د کومې قبیلې دی هسې قصې مې یادې دي خلک خنده یو جړی که نه په حقیقت کې مولا دی نو جادوګرو ته پته وه چې دا جادو نه دی دا جادو نه دی دا پیغمبر دی او دی معجزه ده
هغه په جن لغی ته پته ولګیدله او هغه به اختیار چغواله آمنا برب موسی و هارون. بس زمونږ د موسی او د هارون پر رب ایمان دی. ایمان یې راوړو. فرعون هغه ځای نه آواز وکړو. اوس هغه ته خو پته ولګي چې اوس انقلاب جوړېږي، نور خلک مسلمانېږي. وی ښه ما سره بې مشورې تاسو ایمان راوړو. ما خو ویلي چې که ده وګټله نو بیا به مونږ د ملګري کېږو. دا خبره خو ما کړې ده، بلکل مې کړې ده، خو تاسو له خو پکار ده چې ما سره مشوره کړې وې نو مونږ به ټول خیدره د ملګري شوي وو. تاسو زما د مشورې نه بغیر خبره وکړه. پته لګي چې تاسو مخکې نه سازش جوړ کړی دی، سازش هم جوړ کړی دی، خپل منځ کې هم دا سازش جوړ کړی و. دا ستاسو انه لکبیرکم، دا تاسو مشر جادوګر دی. مخکې هم سازش نه وي جوړ کړی، خو ما سره به هم صلاح کړی و، مونږ به ټول د ملګري شوي وو. پته ولګېده چې دا تاسو هم جادوګر یې، دا هم دې سازش هم کړی دی او لاس او خپې ده نه پرې کوم. هغې وې خبره نشته، انا الی ربنا لمنقلبون، چې ته مړه کې نو خدای له به زه بل خوا خو به نه ځو. یو ټس سره ایمان مضبوط شو. موسی علیه السلام اوس ورته وایي چې داسې وکړه زما ستا نوره نه کېږي، تا له خو مې دعوت ترکړې، ایمان دې قبول راونهړه، خو ما سره زما دا قوم بني اسرائیل پرېږده. دا بني اسرائیل دا هغه وخت نه مصر کې اوسېدل بني اسرائیل چې د کم وخت نه یوسف علیه السلام پلار تللی و مصر ته. حضرت یوسف علیه السلام خو مصر کې او بیا رونه یې ملاړل او پلار یې ملاړ چې ملاقات شو. نو دا 12 رونه 12 د یعقوب علیه السلام، او د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل دی. د دې 12 سورونه 12 خاندانونه جوړ شو، دې ته بني اسرائیل وای. نو دې کې به خدای یو پیغمبر وخت په وخت پیدا کاو، دا هغه خلکو. نو او دا د فرعون قوم دا د دې مصر خپل ابایی خلکو. دې تقریبا 3000 کاله د فرعونیانو په مصر حکومت کړی دی، 3000 سال 31 خاندانونو بادشاہی کړی دا. او د مصر هر بادشاہ ته به فرعون وی. فرعون خپل نوم نو، د مصر د هر بادشاہ دا 31 خاندانونو چې بادشاہی کړی دا ټول هر یو ته به فرعون وی. او د موسی علیه السلام د زمانه چې کم فرعونو د خپل نوم ولید ابن مصعب ابن ریان وی پریدم امنا. وی بنی اسرائیل لا کوي نه در کوم، دا خو زمون خدمتونه کوي. جګړې شروع شو، خو فرعون جنگ نشي کولی، هغه ته پته ده که زما ټول طاقتونه یو ځای کم د سره کونټی ده، د کونټی مقابله کم ځای کولی شي. دې ته خبره ورسېدله چې بس موسی علیه السلام پوه شو، قوم ته یې وی ځای چیزو ته هجرت ته کوو. نو هجرت ته شروع چې هجرت شروع کوي بس زوره در دی وطن را روان شو. پیغمبر د الله د مشورې نه بغیر کار نه کوي. الله ته په دې لار ده چې په لار څنګه روان شو، قوم ته وی لار دی غلطه کړه. ایته پته وی ولی وی دا خو په دریاب ور روانه ده، وی ما ته خدای د لار خولیدن. وی خړ ډیره خره فرعون ته اطلاع وکړه دارو والا، وی غوی خدا غدی وتل ټول سامانونه یې میوړل، ښځې ماشومان هم روان شو. او چې دا د نه وتل زموږ دا خدمتونه به څوک کوي؟ هغه لښکر ته حکم وکړي ځای چې ورځو ورپسې. لښکر د فرعون ورپسې شو، دوی مخکې شو. قوم ورته وی هغه دی دغه راغی، فرعون راغی. انا لمدرکون فلما تراءى الفئتان یو بلی اولیدل وی انا لمدرکون صبر لاندې کوي مغه دی. موسی علیہ السلام ماته الله حکم کړی په دې ځم خو چې کلا ان معي ربي ما سره خدای شته هدایت وکړي. د پیغمبر په خدای لوی اعتماد خو چې څنګه دریاب لرو رسیدل، الله موسی علیہ السلام ته دریاب ته دا امسا یوسا. نو چې دریاب ته څنګه امسا یوړله، دریاب کې 12 لارې جوړ شي. او لاندې خو خټه ده، ځمکه کې خو خټی، الله پکې فورا هوا چلو لاغې وته او چکړه.
او اعلان وکړه چې هر یو قوم به په خپله لاره ځي، دغه لومبۍ لار د پلانکي قوم، دیم د پلانکي، دریم د پلانکي، څلورم د پلانکي، چې ازدحام جوړ نشي، جګړې جوړې نشي، او هر یو ځي او به اسم شفاف وي، دوی ته لکه د شیشې دورې شفاف کړئ چې یو بل ویني چې غم او فکر پرې را نشي. بس دی ور روان شو په دریاب باندې، او چې څنګه دریاب ته ورسېدل او پورې غاړه دی کې فرعون راغی. قوم خو شکی شو چې فرعون ورته څه وی دا زما د هیبت نه دریاب وشلېده، زه خدای نیم، دا ما وکړه، زما د وجې پیغوي لاړل. وی لومبي وخت کې خو رده دی اسا خوا دی خوا کول، اخوا دی خوا، خو جبریل علیه السلام راغی او د اس واګي ونیولې او چکې ورکړ او ور مخکې کړ او ټول فوج ورپسې شو. هلته موسی علیه السلام ووته او دلته کې دی ور داخل شو په دریاب، ټول فوج ور داخل دی. موسی علیه السلام ته الله وی شابه دریاب لدا کونټه دی یوسه، چې کونټه یوسه او بټول جوخته شو. شپږ لکه لخکر فوج او وزیران او داغه د پارلیمنت خلق شپږ لکه په یو سکند کې لاړل، غرق شو، تباه شو. نو دا شورې روز وه چې موسی علیه السلام او داغه قوم له خدای نجات ورکړ، او داغه د سترګو مخکې دشمن مړه کېدل ځان له خبره ده، خو چې ستا مخکې دشمن مري دا ځان له خبره دا غي مخکې ټول مردار ختم. او بیا هغه لاش عبور او غرزاو د فرعون لاش. قرآن حکیم کې الله وی فرمائی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. هغه لاش اوسم د مصر په جیبګر کې پروت دی، مومن نه دی، حقیقی لاش اوسم پروت دی او تماشول خلق دی. او اوس خو په دې کمپیوټر او موبایل کې په دې موبایل کې خلکو ځان تراړولې دي، پته لګيږي. نو بنی اسرائیل وی يهوديانو د مدینه وی زمون پیغمبر موسی علیہ السلام ته په دې روز خدای نجات ورکړي او داغه قوم لا او زمون مشرانو لا او داغه دشمن دا غلوان دی خدای غرق کړی دی. نو موږ د شکرین روجنی سو. نو علیہ السلام او فرمایل وی موږ ډیر مناسب یو په اتباع د موسی علیہ السلام، موږ بام د دې روجی نسو. علما لیکي چې د هجرت نه مخکې نبی علیہ السلام او صحابه به دا شوري روجنی ولا، او د هجرت نه پس د دې خبرې دا مطلب دی چې موږ به همیشه نسو. دا مخکې فرض وا. انور شاه کشمیری لیکلی رحمت الله علیه فیض الباری کی، او حافظ ابن حجر لیکلی دی او قول راجح چې دا مخکې فرض و فرض، او چې رمضان بیا فرض شو په دویمه هجره کې، نو بیا د دې فرضیت منسوخ شو، استحباب یو سبشتا. نو دا شوري روجه نیول نبی علیہ السلام نیولې ده همیشه، صحابه نیولې و، د رمضان نه مخکې فرض و او ثواب څومره دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی چې څوک د عاشورې روجه ونیسي د تیر شوي کال ټول ګناهونه به الله معاف کړي. د عرفې روجه چې ونیسي نو د مخکې وروستو 2 کالو ګناهونه ورته الله معاف کوي، او چې د عاشورې ونیسي مشکات شریف کې حدیث دی د تیر شوي کال ګناهونه به الله ورته معاف کړي. دا یوه شوه. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل وی لئن بقیت الى قابل وی که آینده کال جم دی پاتشم لأصومن التاسع نهم بموسر نسم، نهم بم نسم. خو آینده کال علیہ السلام پاتے نشو، ادی وجنا علماء لکی چی 2 روزی روجی نسے، نهم او لسما. نو سبا نهم دا و بل روز لسما دا. ما غطیر جمعه در طویلیو کنا ستاسو پا قانون گواره، ستاسو قانون بانده ځکه میاشت د یو کم دیر شو و تیره شوی دا تیشتو کی دی نشی، اگر چې میاشت غټه وا او شریعت کې غټه وړي اعتبار هم نه. نو سباله او بل ورځ خالی اتوار انشاءالله روجو نیسی ها، او زنانو ته مو وایه، دوستانو ته مو وایه،
دا 2 ورځې روجي ونیسئ. ځکه علیه السلام د نهمې امید کړی دی. دې وجې نه علما وایي چې د نهمې امید یې وکړو نو یوازې لسمه کې تشبیه د یهودیانو سره هم راځي نو دا یوازې مکروهه ده. بعض علما وایي نو دواړه روجې به نیسئ. یو خدا شوه. دویم دا کہ نبی علیہ السلام فرمائی مشکات شریف کے حدیث تے من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا چاچے پخپل بال بچ پر رزق فراخ کدا عاشورے پرواز وسع اللہ علیہ سائر سنته وی ټول کال به خدای دل فراخ روزی ورکی نو ډوډۍ خاصه بچوله ورکه پدیر ودلګه فراخ روزه ورکا خپل ډوډۍ مزیدار ورکا نو دا اتوار پر ازم ورکاو دا د خالی ورکا اتوار خوستا شوره ده خو د خالی نه هم ده او د عربو د خالی روزه شوره ده سبا دا غوی ده. نو خیر مونږ بدلته کې د خپل متن اتباع کو د دې بکو او به هر کې پسم نه کیږي دورځ خپل بچوله فراخ ورکا کنه خپل بچوله فراخ روزي ورکا سبام ورکا او بل رزم ورکا کم ماشومان چې روزه نه نیسي بغیره د غرمه ورکا او چې څوک روزه نیسي پښمنی و ته فراخه پښمنه کېدا او ماخام و ته فراخه ماخامه کېدا. نو سفیان د دې حدیث راوی دی هغه وی مونږ په دې حدیث تجربه او تجربه خو اسی په حدیثو نه پکار دا مطلب دا چې په دې حدیث عمل وکړو فوجدناه كذلك یوم د قسم امنتلا بچوله د عاشورې پر اسخنه فقور کوم ټول کال خدای فراخ روزي راکړي. دا 2 خبرې دي د دې میاشتې بس نور قصې پسې پکې نشته. دا د خوشاله ورځ دي. حضرت حسین رضی الله عنه او 12 معشومان د نبوت ګلونه د پیغمبر علیه السلام د خاندان هغې سره انتهایی ظلم په دې ورځ شوی دی چې شهیدان شوی دي. نو بعض خلک دې ورځې ته سپیره وایي او په دې ورځ کې ځان ټاکي. نه داسې نه ده. ګورئ یا جمعې پر ورځ چې څوک مړ شي دا ورځ سپیره ده او کا سړی بختور دی. نو دا حضرت حسین رضی الله عنه دا خاندان بختور دی چې خدای ولا دا شورې ورځ ورکړه ورځ په نس پیره کېږي ورځ بختور وا ځکه هغې له خدای ورکړه او چې رښتیا خبرې نو هغې سره انتهایی ظلم شوی دی. ډېر انتهایی ظلم ظالمانو کړی دی. ماشومان بچي او لوی ځوانان د په بې دردۍ باندې شهیدان کړل. او د حضرت حسین رضی الله عنه هغه مبارک سر چې نبی علیہ السلام مبارک بغیق کې کېښوده او هغه مبارک شونډې چې حضور پاک بخپلولې هغې ته پرې کړې چې ته مقراله نو بیا به راته د هغې متعلق واقعه وویم بیا به وویم بله جمعه انشاءالله که مقراله. نو دا د دې ورځې متعلق څه مختصر بیان. یو خبره تاسو ته د کومه هغه دا دی چې مونږ د دې جومات د دویم چت کې تاسو ته پته ډېره لویه ګڼه شوې ده. نو لاندې چت کې خلک نه راځي نو بره هم ناست وي. نو مونږ د بره چت د دې جومات د جوړولو د تعمیر اراده کړې ده. ولې اوړي کې بیا تکلیفي چې بره چت باندې چت نی نو په اوړي کې بیا تکلیفي نوري تاسو ته پته ده. نو مونږ بره چت اراده کړې ده. دویمه دا ده چې دلته د قرآن حکیم درس دی. تاسو ته پته ده چې د قرآن شریف د ناظرې درس هم دی او د حفظ درس هم دی او کال په کال خدای پاک ډېر ګڼ شمېر الکان حافظان هم جوړوي او قرآن زده کوي په ناظره. او تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی